وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. د ابراهیم علیه السلام حجت ذکر شو د خپل قوم په جواب کې چې قوم د هغه مشرکین. الله جل شانو فرمایي چې دا ما یو حجت ابراهیم علیه السلام ته خودل او په ابطال د شرک چې هغه شرک د سو د نورو د سپګمیو د ستورو. تلک حجتنا دا چې بیان شو دا دلیل او حجت زمونږ او چې ورکړو مونږ ابراهیم علیه السلام ته په مقابله د قوم. نرفع درجات من نشاء چتو مونږ درجه دا خلقو چې زمونږ خوښ شي هغه چتو په علم سره په حجت سره. ان ربک حکیم علیم. وهبنا لهم بخشش کذا اسحاق و یعقوب اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام د دې په انعام کې چې مونږه دته پیش کو او بیا هجرت وکړو د خپل قوم نه خپل نسب او قام او عزت دولت پرې خو دو مونږ ته په وراثت کې څو ورکړو انبیاء علیهم السلام. زیات پیغمبران د تمام انبیاءونا خیال کرا اولاد د چا ده د ابراهیم علیه السلام او داغه په نسل کې پیغمبران الله پیدا کړ. کلن هدینا ټول ته موږ هدایت کړو و نوح هدینا او دارنګ نوح علیه السلام ته موږ هدایت کړو. نوح علیه السلام هغه د ابراهیم علیه السلام نیکه دی. د دې وجنا دا نوحنی ممتاز او ځان دی وګرځاو د سنه د کلن هدینا. نوح علیه السلام ته موږ هدایت کړو من قبل مخکې د ابراهیم علیه السلام نه ومن ذریته په اولادونو د ابراهیم علیه السلام کې داوود علیه السلام. ګوره بادشاہان مې ولا چې چون کې د فقيري اختیار کړلا قوم خپل پرې خودو نه په نسب کې مولا پیغمبران ورکړل مال او دولت پرې خودو نه د مال او د دولت په عوض کې ولا مونږه بادشاہان چې کوم نه نصیب کړل چې هغه داوود علیه السلام دی سليمان علیه السلام دی و ایوب علیه السلام دی و یوسف علیه السلام دی و موسی و هارون او موسی علیه السلام دی او هارون علیه السلام دی. دا ټول د په اولاد کې دي. وکذالک نجزی المحسنین دارنګ موږ جزا ورکو صالحانو ته. وزکریا دارنګ په اولاد د کې زکریا علیه السلام دی و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین دا ټول صالحان پیغمبران و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط دا تقریبا اولس پیغمبران قرآن پاک کې ذکر شوی. وکلن فضلنا ټول ته مون فضیلت ورکړی علی العالمین و مخلوق د زمانه خپل ومن آبائهم اباج د اولاد پلرونو د دینا و ذریاتهم او د اولادونو د دینا و اخوانهم او د رونو د دینا. خیال کړه د دې باج پلرونو دی دا چې کوم مذکور شو هغه صالحو دني اولادونه دی هغه صالحو ځنې رونو هغه صالحو دا مونږ ټول مونږ منتخب کړیو په قوم کې مونږه منتخب کړیو. وهدیناهم دې ټول ته مونږ هدایت کړو ویلا صراط مستقیم د چې دلاره ذالک هدى الله دا هدایت الله تعالی یهدی به من یشاء الله هدایت کوي په دې سره چاته چې اراده وشي. خیال کړه الله هدایت کوي چاته چې اراده وشي. من عبادی تمنګانو خپلنا ولو اشرکو کچری دی شرک کړي وي کچری دی پیغمبرانو یا دی صلحو شرک کړي وي لحبط عنهم زایشو په د دینه ما کانوا يعملون اعمال چې دی کولو بیا به اعمال به ضایعو. اولئک الذین دا چې کوم ذکر شو دا پیغمبران دي آتیناهم الکتاب چې موږ ورکړو دي تاسمانی کتابونه والحکم او
او فیصله دا عقل و نبوت او پیغمبري پای یکفر بها اولای کچری کفر کوي په دغه آیاتونو سره یا په دغه کتابونو سره هاولای دا قریش کدا قریش په دې کفر کوي کوي با فقط وکلنا بها بشک مون مقرر کړی دي په ایمان د دې کتابونو سره قوم منتاشقون لیسو بها بکافرین چې نه دي په دې کتابونو باندې کفر کوونکي چې نه دي په دې کتابونو باندې کفر کوونکي اولئک الذین دا انبیاء علیهم السلام دا هغه پاکان خلق دی حد الله چې الله دوی ته هدایت کړي دي په به هداهم مقتدی ای زما حبیبا د دې په هدایت پسې اقتدا وکا خیال کرا رکھا آنچ خوبان همدارند تو تنها داری کوشش بکن حسن یوسف دم بیضا دم عیسی ید بیضا داری آنچ خوبان همدارند تو تنها داری حسن د یوسف علیہ السلام پتا کہ اللہ یہ خو دے او ید موسی د موسی علیہ السلام چې کوم نه لاس الله تعالی در کړی دی او ید بیضا داری سپین لاس چې کوم نه تلری او آنچ خوبان همدارند تو تنها داری کم چې محبوبان ہوتا ټول ته کم صفات ور کړی شوی دي هغه یوازې ټول پتا کې موجود دي دا ولې ځکه چې نبی علیہ السلام ته حکم شو فبهداهم اقتدیه د دې پیغمبرانو په هدایت او په تسوکا اقتدا وکا خیال کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام جامع د کمالاتو د تمام انبیاء علیهم السلام ځکه په دې پیغمبرانو کې هر یو کې ځان له انفرادي کمالات لکه ګورئ په آدم علیہ السلام کې په آدم علیہ السلام کې انکسار خیال کرا لکه په آدم علیہ السلام کې انکسار عاجزی وا خیال کرا لکه صفت انکسار پکې د دې وجنا 200 کال الله تعالی ته جړاګانې کړې وي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نتواضع او انکسار پد کېو په نوح علیہ السلام کې پاغه کې عفو رحم او عفو پکې ډېر زیات په نوح علیہ السلام ولی نوح علیہ السلام نحنیم سو وکاله تبلیغ کړي او کفارو په قسمه قسم تکلیفونه رسول خیال کرا لکه او هغه بسوي اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون خدای زما دې قوم ته هدایت تو کی دي نه پوي په هغه کې صفات تاسو درهم او ضعف او په ابراهيم عليه السلام کې صفات تاسو د سخا او د کرم میلمه دوست بغیر د میلمانه به ډوډۍ نه خوړل په ابراهيم عليه السلام کې صفات د کرم او د جود او ورپسې سوکو اسماعیل علیہ السلام هغه کې صفات د صدق انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا او په موسی علیہ السلام کې صفات د قهر او د غلبه وو قهر او غلبه د چا لپاره د الله لپاره الحب فی الله والبغض فی الله هغه کې محبت هم د الله لپاره او هغه کې بغض د دشمن سره سو هغه هم د الله لپاره خوشي ته هغه کې صفات د قهر او د بغض پچا کې موسی په عیسی علیہ السلام کې صفات تاسو صفات د عفت او د تنزه په عیسی علیہ السلام خیال کړه عفت پکې او د زنا نه د سنه د هر قسم عیب او د هر قسم عیبونو نه الله غ محفوظ ساتل خوش نه دا پیغمبران چې دی په دې ټولو کې کمالات ځکه الله حبیب ته حکم وشو چې د دې پیغمبرانو اتباع دینه دا یو مسله ته نه معلومه شو چې تقلید شرک نه دی ښا تقلید عین توحید دی تقلید سره
عین توحید د ابراهیم علیه نبی علیه السلام مقلد د چاو د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام خیال کړه د انبیاء علیهم السلام الله ته حکم د تقلید کړي دي د اقتدا کړي دي چې ته په دې پاکانو په دې سو کا اقتدا قولوا اے حبیب الله اسلکم علی اجر نغلم تاسو نه په دې تبلیغ باندې سبدلا ان هو الا ذکر الله للعالمین نه دا نصیحت نه دا تبلیغ مگر نصیحت د پاره د مخلوقاتو وما قدر الله حق قدره ادي قدر ونکو د الله تعالی په حق قدر سره چا دی اهل کتاب اس قالو پاغو کی چویل دی ما انزل الله نه د نازل کړي الله تعالی علا بشر من شی په یو بشر باندې استشه دا یو يهودیو خیال کراله ها هغه چې کله د نبی علیه الصلاه والسلام نصیحت او تلار شو هغه ما انزل الله علی بشر من شی دا دروغ دی خدای پاک چرته آسمانی کتاب نه دی را لېږلی پوه شوې دو جوابونه الله پاک کوي پوه شوې ها وقل سره دو جوابونه کوي یو وی من انزل الكتاب الذي جاء به موسی ہے ها ته چې وای الله هیڅ شی نه دی نازل کړي دا خو تا د هر نبی نه انکار وکړو چنه ځکه چې نبی هغه ته وای چې دا سره وحی نازل شوی کنه دا خو د نوع د نبوت نه تاسو کو انکار خو دا یو جواب دویم جواب ها د خاص نبی نه تا انکار وکړو د خاص نبی د کتاب نه چې هغه تم په خپل وای ز اهل کتاب ما بیا تا ولې انکار وکړو د موسی علیه السلام ها د الزامی جواب وي دا مخکې سره تحقیقي جواب دی ادا الزامی جواب دی چې خطه خو ځان ته سوای ځان ته اهل کتاب وای بیا دا تورات چا نازل کړی دی چا نازل کړی دی هغه کتاب چې راته کړي پاغه سره موسی علیه السلام دا چې کتاب نورن چاغران هدا هغه کتاب چې نور دی وهدن او هدایت ته د گمراهانو د پاره هدایت للناس هدایت د پاره د خلقو تجعلونه قراتیسا تاسو ګرځوي دي تورات لرا قراتیسا کاغذونه جمع د کرتاس هه بے انصافو تاسو خو د نه قراتیس جوړ کړی دي ته کاغذونه دې دا چې چل کړو کنه چې هغه تورات پانی کړو نسد دې د پاره چې کومه پانه به خوخوا نه به ښکارا کړل ا چې کومه پانه به خوخه نه وا ابه سکړه پټه پوه شو ها نه کتاب سو هغه چاپ شوی کتاب هغه لیکلې کتاب ها هغه په قاویو کې دنه کتاب هغه به دې پانی کړو د څه لپاره ها د دې تحریف لپاره تبدونها ظاهر وی تاسو ډیر احکام ولرا اے کمی پانی چې تاسو خوخی ناغه ظاهر وی وتخفون کثیرا پټوي ډیره وعلمتم ما لم تعلموا تاسو ته تعلیم درکړې شوی دی ما دا خبر لم تعلموا چې تاسو ته په علم نو ها انتم نه تاسو ته ولا باکم او نه پلرونو تاسو ته هغه علوم درکړې شوی دي چې نه په تاسو ته علم او نه په تاسو پلرونو قل او اے حبیبا الله دا کتاب الله نازل کړی دی دا تورات کتاب چا نازل کړی دی الله ثم ذرهم بیا پرید و دی لرا فی خوضهم پا باطل خپلو کې یلعبون چلو بکی خوض مراد څه دی خرافات ها خیال کرا لکه اباطیل وهذا کتاب دا عظیم الشان کتاب دی انزلناه چې موږ نازل کړی دی دا قران پاک مبارکون برکت والا دی زمونږ استاد بوي مبارکون قارئه مبارکون سامعه مبارکون عامله مبارکون عامله خیال کرا لکه او مبارکون شاباش مبارک دیسو د دې قران پاک لستون کې او متعلمه ومعلمه دا ټول څه دي څه دا مبارک
د دې قران پاک معلم مبارک دی د دې متعلم هم څه دی مبارک د دې عامل مبارک پوه شئ مصدق الذي بين يديه دا کتاب تصدیق کوونکې دی دا کتابونو چې مخکې دي نه دي ولتنذر او د دې لپاره الله نازل کړی دی لتنذر او من قرا چې ته ویری په دې سره او مل قرا ها اسه اهل مکه مراد نه سي ام القرى بکا مکه دا د یو خار نمونه دي خوش ام القرى وتولي وي دا د ټولو کلو مور ده مولانا قاری طیب رحمت الله علیه فرمایي چې بیت الله شریف چې دا کعبه شریف دا مکه معظمه چې دا څه دا مرجع د عالم دی ها دا اصل د عالم دی مرجع د عالم دی ها مأمن د عالم دی مأمن خیال کړه وی الله تعالی چې دا ها د ټولو نمخ کې الله تعالی څه شی پیدا کړی ها وجعلنا من الماء كل شيء حي اول الله تعالی وب پیدا کړی ها وب خیال کړه او د وبونه بیا الله تعالی دا نور کائنات پیدا کړی په دې وبو باندې وی زګ راغی هغه زګ د یو خخت په اندازه کې راغی هغه زیاتېده د کعبه شریفه ها مجسمه ته نه جوړ شو د دې ځمکه ته نه جوړ شو بیا زیاتېده ام القرى ته نه جوړ شو او بیا زیاتېده نور دنیا ته نه جوړ شو خو شو به ها په سطح د اوبو باندې الله تعالی د ځمکې سطح څکړه او غوړاوه خو شو به ندیته ام القرى ځکه چې ټول دا د ټولو کلو سره د ټولو کلو اصل لکه مور چې د بچو صحیح اصل ومن حولها اچويره هغه خلق چې چاپیره د دین دي دام دلیل د ختم نبوت دی څه دی ها پیغمبره دا نور پیغمبران خو راغلي دي یو کلی لاره ها او ته د چا د پر را لګلې شوی ها د مکه او چاپیره چې د دینه څومره سدي نور علاقه او ملکونه دي د ټولو د پر ته مبلغ را لګلې شوی والذین یؤمنون بالآخرة هغه کسان چې ایمان لري په آخرت باندې یؤمنون به ایمان راوړي په دې قران پاک باندې وهم علی صلاتهم او دوی په منځونو خپل باندې یحافظون پابندي کوي ومن ازلم او څوک دی هغه ظالم من دا غچانا افترا علی الله کذبا چې جوړ کی په الله باندې دروغ دا غچانا غټ ظالم څوک چې په الله دروغ وایي او قال اوحي الی یا اوحي چې وحی کیږي ماته ولم يوحي إليه شيء حالان کې وحی نه ده شی په دمانه ده هیڅ شي ها وای ما ته وحی کی حالان کې دتا هیڅ وحی نه ده شي ها دا څوک دی دا یو صحابي خیال کړه هغه صحابي کاتب الوحی د نبی علیہ السلام وحی به لیکل خیال کړه نو دا آیات کریمه چراغه ها خیال کړه چې تاسو د سنه پیدا کړې من نطفه ها ثم جاء من علقه ها من مضغه ها بوشي به کنه دا آیات کریمه دي چې و قسمه خلقت ذکر کړي دي بیا په اخر کې الله تعالی فرمایي فتبارك الله احسن الخالقين چې کله نبی عليه الصلاه والسلام ورته دا ټکوي چې فتبارك الله احسن الخالقين دقه ځای کې به مرتد خیال کړه دبي دا خو ما په ځل کې راغلی چې فتبارك الله احسن الخالقين چې دا و قسمه خلقت ذکر شو زما په ځل کې دا رالو چې فتبارك الله احسن الخالقين او دا راته نبی عليه السلام وی دا ولي کا معلومیږي دا چې دا د ځان نه جوړه د قضای کې مرتد شو ها دا وحی نه انکار شي خیال کړه ومن قال او دارنګ هغه کافر چې ویل ساون زیرو د چې نازل کما مثل ما انزل الله په مثل دا چې الله نازل کړی دی ها دا چې کلام خودم ویل شي دا نضر ابن حارث ها خیال کړه دوی دا کتاب خو دا خودم جوړه ولې شي ولو ترى ظالمون هر کله چې توینه
ها کچری ته ویني هغه وخت را ازوالمون فی غمرات الموت چې ظالمان با په چپو د مرګ کې وي کله دا ما حبیب دغه نقشوینه چې کله دا ظالمان مشرکان په چپو د څه کې وي په چپو د مرګ غمره ویلې شي شدت تا ها غمره څه ویلې شي شدت اورګه ها متنبي سوي وتصعدني في غمرة بعد غمرة ها صبوح لها منها عليها شواهد ها خیال کرا لك وتصعدني في غمرة بعد غمرة ما سره مدد کوي زما د اسفا ها په یو شدت کې پس د بل شدت نه سوکرا سره د مدد کوي ها صبوحن آغا اسو چغلام بوزن دے لها منها علیها شواهد نا کتا سو تلخیص ویلے جو دا شعر بات ہے یاد اکر نیم ویلے جو ہیر ویلے نبا یاد کرے وتسعدنی فی غمرت بعد غمرت غمرست ویلے شی شدت غمرات جمع دا سکرات او غمرات یوشی اکته ویني هغه وخت را چې دا ظالمان په شدایدو د مرګ کې وي والملائکه باسطو ایدهم فرشتي او د وګد کړي لاسونه خپل فرشتو ته لاسونه وګد کړي د دین روح راوځي او دې ته وایي اخرجوا انفسکم راوځي تاسو د ارواح خپل راوځي ارواح ها حدیث کې راځي چې کله دا روح د یو فاسق انسان نه ایستلې شي دا روح په دې ګټونو باندې پناکی کله یو ګټه نه نوځي کله بل ګټه ها او دا فرشتہ ور پسې لاس ورنه نباشي ا دغه روح بار تر او باسي بار ته سکی کله دا پیریانه سړی چی کنه دسه چلو کې د روح دا د جن د لارې ټوله باندې کی ها جن په کم طرف باندې بدن ته تاسو پته شته پس پنګمو باندې نه نوځي کس پیمګې دې باندې کړل بیا د لارې باندې پوش پس پیمونه نوځي په کوم ودی د دې غوتو په دې سرونو زی د دې لاسو د دې غټو غوتو او د څو د خپو د دې غټو غوتو نه دا هغه چې عامله د سلور تار پیدا کی په یو تار دا غوتو وتړي په بل باندې بل په بل د خپو هغه پوش به کنه بس لارې باندې شي دا تړټه کې وخی ها و یو زما پوش به کنه ا دې وی نه ورګه چې لګ برابر شي پوش به ها ندا پرشتي د دینه سګي د دینه دا روح راو باشي او روح ته نه پيوا په بل منډي اخرجوا انفسکم راو باسي تاسو ارواح بل اليوم تجزون ان تاسو له سزا در کې دي شي عذاب الهوني د عذاب د سپکوالي بما كنتم تقولون على الله فسبب د دې چې تاسو وایي په الله تعالی باندې غیر حق نه حق خبري وکنتم من آیات او تاسو د آیاتونو د الله تعالی نه تستكبرون تکبر کوونکې ولقد جئتمونا بشکتا سور علی متفرا د یوازې اے ارواحانو ها د مجرمانو یک یوازې را تراله کما خلقناکم اول مره څنګه چې موږ پیدا کړی تاسو په اول ځل باندې څنګه چې دنیا ته راتلې هم یک یو ها خوش یگانه و چې واپس رااله هم یوازې رااله وترکتم ما خولناکم تاسو پرې خداغه دولت چې مونږه نعمت تر کړو تاسو تا ورا ازورکم رسد شاګانو خپلونه هغه دولتونه پرې خود خزانه او بنگلې ها موټر یا چاکر د نه پاتې شو تخویل ستوي شي ها اسباب د مال ها او اقسام د مال ها تخویل ها مال ورکول ته تخویل ویل شي وما نرى معكم منغنينو سرستاسونا شفاعكم سفارشيان استاسو اغستاسو معبودان سوچو چې تاسو وی هؤلاء شفاعنا عند الله يا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى واستاسو معبودان سوچو الذين زعمتم چې تاسو به ګمان کولو انهم فيكم شركاء چې دا پتاسو کې شریکان دي لقد تقطع بينكم بشكا انقطاع را لپمین تاسو د دې کې بعد تاسو تعلق ختم شو
وضل عنکم رکشو تاسونا ما کنتم تزعمون هغه خدایان چې تاسو په ګمان کولو هغه تاسو معبودان تاسو نه شو ورک شو. ان الله فالق الحب والنوى. الله تعالی مذمت مشرکین ذکر کو دا ادله د وحدانیت تعالی ذکر کړي. ان الله فالق الحب بشک الله تعالی شلون کې د دانو دی په دې ځمکه کې دنه چکم د تخم دانی وي دا سوک شلی الله والنوى او دارنګ شلون کې د اډو کو دی اډو کې د سو د اډو کې چکم دی نو د چغډای او اډو کې د بادام او اډو کې د خیال کړه کنه د کجوري یخرج الحی او باچ الله تعالی زنده لرا من المیت د مدینه. الله اخراج د حی د میت نه کوي ومخرج المیت من الحی ذالکم الله دغه رب چې تاسو له د تخمونه زره زره کوي پا دا تاسو خالق ته پانا تو پکون کم طرف ته تاسو ګرځولې کېږي خالق الاسبات دا الله شلون کې د سبا دی. جسمانی چیزونه الله شلی او س هوایی چیزونه سبا څه شي دي سبا خو یو هوایی شي دي هغه الله تعالی شلی د چیرې نه راو باش وجعل الليل سكنا پیدا کړی دی الله تعالی شپې لرا ذریعہ د سکون والشمس والقمر حسبانا ګرځول دی الله تعالی انوار څنګه لرا ذریعہ د حساب په دې سره حساب معلومیږي کوشش وکړه په دې سره حساب معلومیږي ځنی حساب شمسی وی ځنی حساب سي قمري ظالم اسلامی حساب هغه قمري دی ولې ځکه چې دغه د زکاتونو د حجونو او د روجو د دې حساب په څه پورې موقوف دی پس پنګمې او ځنی حسابونه هغه په نور باندې کیږي. ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه دا الله دا چې غالب او عالم دی. او دا حساب د کوم وخت نه شروع کړی دی کله چې الله نور پیدا کړی دی. هو الذی الله غذات جعل لكم النجوم چې ګرځولي تاسو له ستوري نه تهتدوا بها چې تاسو راهنمایي حاصله کې په دې سره خیال کړئ. په ظلمات البحر په تیرو د وچې کې والبحر او د دریاب کې د ستورو څه پیدا ده هغه راهنمایي حاصله خیال کړئ. باقی علم نجوم داغه نه خو نبی علیہ السلام منع کړی دا خیال کړه. الله حبیب فرمایي چې درې سوزونه دي پاغي کې م مشغولېږي درې سوزونه دي داغه کې م مشغولېږي داغه نه سو کوي داغه نه اجتناب وکړي. یو د علم نجوم نه بل د صحابه کرامو په شان کې م مشغولېږي چې دا صحابي خدای او دا بد دی. د صحابه کرامو د بحث نه چپ شي د نجومو د بحث نه چپ شي بل د تقدیر د بحث نه چپ شي. په تقدیر باندې بحث ما کوي چې تقدیر شته او کنيشته خیال کړه لازم خلک وي دا خو کته کړي خر دی پوښي به دا پوښي به حالانکه تقدیر څه دی والقدر خیره و شره دا خو د ایمان کلمه ده من الله تعالی دا طرف ده الله نه وهو الذي الله جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر چې تاسو په دې سره راهنمایي حاصله کوي په تیرو د وچې او د دریاب. قد فصلنا الآيات په تفصیل سره بیان کړل موږ آیاتونه خپل قوم يعلمون. وهو الذي الله ذات انشاكم من نفس واحد چې تاسو پیدا کړی د یو نفس نه هغه یو نفس څوک دی آدم علی السلام. ومستقر بیا تاسو لپاره د نځای مستقر دی او مستودع دی مستودع دی. ګوره په دې ځمکه کې الله تعالی بعضې څیزونه تاسو لپاره مستقر ګرځولي دي یعنې ځای د قرار چې هغه څه دی دا مخ د ځمکې دی په دې کې تاسو قرار کوئ آرام کوئ. او مستودع ځای د امانت څه شی دی قبور. په دې ځمکه کې ځینې ستاسو قبرونه دي ځای د امانت دی یا د مستقر نه مراد دنیا ده او د مستودع نه مراد
جنت په پوښ په زائد ودیعت زائد د امانت پوښ په او قد فصلنا الآيات په بشک په تفصیل سره مون بیان کړی دي آیاتونه خپل لقوم يفقهون د پاره دا قوم چې پوهه لري د پاره دا قوم چې پوهه لري وهو الذي الله ذات انزل من السماء ماء چې نازل الى اسمان نو بو دا دلائل د وحدانیت تعالی دي لکه څنګه چې فالق الحب والنوى ده فاخرجنا به بیا موږ راو باسو په دې وبو سره نبات کل شی غیاګانی دار شي فاخرجنا منه بیا راو باسو موږ په دې وبو سره خضرن شینکی ها خیال کرا شینکی ته نه راو باسو شنشنتیونه ته نه را روان شي نخرج منه حبا متراکبا بیا راو باسو موږ دغه شینکی نه حبا متراکبا دانی په یو بل سوري داسې دانی چې په یو بل باندې سي سوري لکه د غنم دانه د وربش دانه ها د جوار دانه په یو بل باندې سي سوري کا ومن النخل دارنګي پیدا کوم غد دې باران نا څنګه په باران سره څه پیدا کوم من النخل د کجورنا من طلع هذا تیغ دغه څنګه د تیغ دغه کجورنا قنوانون پوشي خیال کړه څه پیدا کو قنوانون هغه خوشي به من النخل خبر مقدم ده قنوانون څه ده مبتدا مؤخر ها یو قنوان ده یو قنوان ده ها قنوان چې کوم نه واکي ها دا هغه خو ګوند د انګورو ته یا ګوند د کجورو ته ویل شي قنوان خو هغه تیغ ته ویل شي قنوان و غیر قنوان یسقى بماء واحد اغه خوشي دانیتون چغه نږدې وي زمکه ته نږدې لا سره ځوړندې شوی وجنات نو پیدا کوم په دې باران سره باغچې من عناب د انګورو او زيتون او د انارو ورم و زيتون د زيتون د خونان ورمان او د انارو مشتبهان چې هم شکل دي ها دغه انګور د یو بل سره هم شکلی دغه زيتون د یو بل سره هم شکلی دغه رمان د یو بل سره سي هم شکلی وغیرہ متشابه او ځنی هم شکل نه ځنی هم شکلی ځنی هم شکل نه په خوندونو کې هم فرق ها په شکلونو کې هم فرق دی خیال کړه شاباش دا مختلفه میوه الله تعالی پیدا کړ انظروا وګوره الی ثمره میوجات دغه چې دغه کجورو ته یا دغه انګورو ته اذا اسمر هر کله چې میوه وکي وینعي وګوره په خوالی لاغه ته د الله د قدرتونو تماشې پکې وکړي ګوره کجوره ده کنه اول کې چې پیدا کیږي داسې صحیح ها داسې خیال کراله شین غونډه کې دانه ته نه را روان شي بیا پرورو هغه برګيږي برګش نیمه سره شي او نیمه شي نیمه سپینش پوه شي پکې بیا پرورو داغه نه ها رطب ته نه جوړ شي اول بوسري بیا څه شي بیا چې کوم نه تمر شي ها او بیا ته نه خیال نه بیا رطب شي د رطب نو ورسره بیا تمر شي و چې کجوري ته نه جوړ شي و قسمه پدې څه کې دي ها پدې کجورو کې دي پوه شي پکې او یو زموږ د زيتون دی یو د عربو زيتون دی زموږ د زيتون خو وړه ورکه د تسبیح د دانې مرې کنه او د عربو زيتون چې دی کنه هغه دومره غټی لکه زما د ابوته چې دی دومره غټوالی کې د دینه زیاتې په وګدوالي کې دومره دا د یمن چې کم دینو دغه دي خونان دي خیال کړل د یمن خونان دا چې وګدوګ دی بس لکه د دې عربو دې کجورو ته ګوره دې وګدو کجورو ته ګوره پوه شئ انظروا وګوره تاسو اله سمره میوه د دې ته احساس مر هر کله چې میوه وکي وینه اپو خوالد دیتا ینعسته ویلې شي ها ینع چې کوم دین واکدا په خوالد ته ویلې شي او ان فی ذلک بشک په دې مذکور کې آیات نشانه د عبرت
لقوم یؤمنون دا پادا قوم چې ایمان لري وجعلوا لله شرکاء الجنه وخلقهم دا بیان د انعامات الله تعالی وکړو دا بیان د څه دی د مذمت د مشرکینو چې د دې انعاماتو په کار ده چې د مشرکینو شکر کړي دي چې چلو کو دی په کې د خپل بوتانو برخه وکړه څه چلو په دې انعاماتو کې دی د خپل بوتانو د لپاره شرک وجعلوا لله شرکاء الجنه دی پیدا کړ الله لرا شریکان الجنه چې پیریان دي مراد ته نسدي هغه معبودان دي چې هغه په هدایاتو د جناتو سره دي لکه دا بوتان دی نسل نه د چا هدایاتو د جنات د شیاطین دا څنګه چې دا بوتان جنات دي نه سبب ولا څه دي سبب ولا شیطان وسوسه د شیطان وخلقهم حالان کې الله پاک پیدا کړی دي دی لرا دي معبودان له چا پیدا کړی دي الله وخرقوا له بنینا او دی وسیره اختراع خرق وسیرول ته وي مراد نه جوړول جوړ کړ دي له د پاره د الله تعالی بنین زامن الله له زامن جوړ کړل خیال کړه لکه عزیر علیہ السلام او عیسی علیہ السلام وبنات اولنا ودا ملائکی سدي دا د الله تعالی لونه دي نعوذ بالله دا د چا عقیده وا دا د بنو قریظه عقیده وا بنو قریظه چاغیتا ملائکو ته سوي بنات الله بغیر علم و بغیر د دلیلنا سبحانه پاک دی الله تعالی د شرکیاتنا و تعالی عما یصفون لوی دی الله تعالی دا خبرونه چې دی بیانای بدیع السماوات دی الله تعالی خریع د اسمانونو دی یو بدیع دی یو خریع دی بدیع هغه خالق ته وای چې داغه مثل بل مخ کې نه اورګه او یو خریع دی چې مثل مخ کې وی هغه ته خریع وایي بدیع السماوات علی عجیب السماوات عجیب خلقت کون کې د اسمانونو دی ولا ورځ د ځمکې ګوره د اسمان مثل مخ کې نو الله پیدا کړی د ځمکې مثل مخ کې نو الله پیدا کړی ان یکون له ولد څنګه بشي د الله د پر بچي د الله به بچي څنګه وشي ولم تکل له صاحبه حالان کې نشته الله لره بیبي عام تو سره بچي چې کیږي د جوړې نه کیږي د الله جوړې نشته وخلق كل شيء الله پیدا کړی د هر شي لره نو چې خالق د هر شي دی نه مخلوق خو مملوکي مخلوق ته مملوک دوی بچي لور نشي کېدل پوه شو به چې څنګه پلار چې کوم نه هغه صحیح قدیم نه پکاره چې دغه بچي دم څه شي دادم قدیم شي لا اله الا هو نشته معبود برق مګه وهو بكل شيء عليم الله پارشي باندې عالم ذالکم الله دا چې کومه پیدا کړی دي دغه الله دا تاسو معبود برحق ته ربکم پالون کې دي لا اله الا هو خالق كل شيء دا الله تعالی خالق د هر شي ګوره خلق كل شيء خالق كل شيء رد په چا باندې په معتزله ابو اسحاق اسفراینی معتزلیو دوی دا خصيزونه الله پیدا کړی دا بد شيزونه دا چې کم دینو دا غلا دا شیطان پیدا کړی خوش به کنه د خو شيزونه خالق هغه خیال کړه کنه یزدان دی څوک دی یزدان دی دا بد شيزونه خالق څوک دی اهرمن دی اهرمن دا په جمع کې چاته وي ابلیس فاعبدوه دغه یو الله عبادت کوي او هو على كل شيء وکیل الله تعالی پارچ باندې کار ساز دی لا تدركوا الابصار نرسیږي الله تعالی ته اصحاب د نظرونو خیال کړه لا تدركوا الابصار نرسیږي الله تعالی ته اصحاب د نظرونو خاوندان دي د الله ادراک نشي کولای ابصار جمع د بصور دا یو بصیرت ته هغه نور القلب ته ویل شي یو بصوارت ته هغه نور البصیره ته ویل شي الله د اصحاب د نظر په ادراک کې ناراضي ادراک مراد احاطه ده یعنی اصحاب د نظر د الله احاطه نشي کولای لا
युहद्दु वला युतसव्वरु तआला अनिल जिन्स वल जिहाद जअल अल कुलियात वल जुज़ियात। पोषे बे हाँ मखलूक چې کوم د الله ادراک نشي کولای چې داغه حقیقت معلوم کی، داغه حقیقت څه کی معلوم کی. خیال کړه وهو يدرك الابصار، دا الله تعالی مدرک د ابصار دی، د ابصار نه مراد ذوات الابصار دی. الله مدرک د څه دی؟ مدرک د مخلوقات دی. د مخلوقات او حقایق ها الله ته معلوم دي او د الله حقایق چاته معلوم دي. وهو اللطيف، دا الله تعالی باریک بین به ها لطیف منا ها باریک ذات او باریک صفات والا دی. د الله تعالی د صفاتم پورا ادراک نه کیږي او د الله تعالی د ذاتم ادراک نه کیږي. لطیف په معنا د صاحب لطف سره هم دی ها معنا صاحب د مهرباني. خو که د لطافت نشینو لطافت بیا څه ته ویلې شي؟ باریکۍ ته ویلې شي. قد جاءكم بشکر غلی تاسو ته بصائر من ربکم نشانه د عبرت ته جانب در ابصارنا فمن ابصر چاچی دغه نشانات ته قدرت تعالی تعالی ولیدل پلی نفسي خیر د ځان دی. دغه نشانات دا آیاتونه دا د الله طرف نه بصائر دي ها پوښی به بصیرت څه ته ویلې شي؟ ها بصیرت پوهې ته ویلې شي. خیال کراله کنه انی علی بصیرتن ها پوښ قل انی ها علی بصیرتن انا ومن اتبعني، ز په بصیرت باندې ما مانس په علوم حقانی باندې ز سیما موصوف ما. خیال کراله کنه او نو فرمای انی علی بصیرتن من ربکم ها قد جاءكم بصائر من ربكم، راغلی تاسو ته بصیرتونه د جانب در تاسو نه معنی نشانه د قدرت الله تعالی. فمن ابصر چا چې ولیدل دغه نشانه د وحدت تعالی تعالی پنن سي فائدې د ځان دا. ومن عمیا سوق چې جاهل شو دغه نشانات د ها د نشانات د وحدانیت تعالی تعالی نه او د صفات د الله تعالی نه فعليها نظر پدده ضرر پچا ده. خیال کراله کنه پدغه چې کم دین واکي ها خیال کراله کنه پدغه دغه من په تعویل د نفس سره چې کم دین داسې مؤنث ته نه مطلب چې دغه سزا پدغه نفس باندې ده. وما انا علیکم بحفیظ، نه مزه پتا سبحانه نگهبان. وکذالک نصرف الایات، دارنګ بیانوم په تفصیل سره آیاتونه خپل ها خیال کراله په تفصیل سره بیانو یو وليقولوا درست د دې لپاره ها یو د دې لپاره بیانو ها چې دا نشانه د قدرت تعالی تعالی واضح شي، بل د دې لپاره ها چې بیا خلقو درستا ها اے د الله حبیبا ها دا تای ذکرې د بل چا ها دا تا ته چې دا دور آیاتونه راغلي دا تا د چانه ذکرې دي پوښې به او بل د دې لپاره لنبینه چې مونږ بیا واضح بیان کو دي آیاتونو لرا د قوم یعلمون، دا د پاره دا قوم چې پوهیږي. خیال کړه مطلب دا دی چې دا آیاتونه ها دا مونږه یو بیانو په تفصیل سره ها چې د دې انجام عاقبت دا شي چې کفار وي دا تا د بل نه ذکرې دي ها او بل د دې لپاره چې مونږه خو واضح کو چې د دې څه شک پاتې نشي د دې انکار ونه کی. اتبع ما هو الیک، اتباع کوي حبیب دا آیاتونو چې تا ته وحی کیږي من ربک لا اله الا هو وعارض عن المشرکین، مخ وګرځو د مشرکانو نه د دې اتباع مکو. ولو شاء الله ما اشرکوا، د الله اراده شوی دی به شرک نو کړي. خیال کړه وما تشاؤون الا ان یشاء الله، کدا الله اراده شوی وي دی به شرک نو کړي. خیال کړه ها دغه چې ها هدایت او ضلالت ها دا د چا په اختیار کې دي؟ د الله تعالی په اختیار. او انسان له اختیار ورکړي، انسان له اختیار ورکړي دي چا دې کملار قبله. وما جعلناك عليهم حفيظا، نه ګرځولې موږ په دې باندې نگهبان په دې مخلوق دغه په دې کفار. ما انت عليهم بجبار، بل دې فرمای لست عليهم بمسيطر،
وما انت علیهم بوکیل ته نه په دې باندې کارساز ته د دې کارساز نه چې د دې اعمال ته درست کې او هغه ایمان طرف ته راوګرځي ولا تصبوا الذين او کنزل مکواغه کسانو ته يدعون من دون الله چې دی بلی من دون الله ما سوا د الله تعالی نه هغه چاته کنزل مکوا چې داخله عبادت کی ما سوا د الله یند دې معبودان ته بد موایا فیسب الله والنذیبا کنزلو کی الله تعالی تعدون په دشمنه سره بغیر علم بغیر د علمنا خیال کرا لگا حدیث کې مرادی کنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې یو زمانہ بدا شرا شي چې خلک خپل مور خپل ته کنزل ویا رسول الله خپل مور پلار ته بکنزل کوي وینا دې به دبل مور پلار ته کنزل کی نه بل بسو کی ابد د مور پلار ته نه تاسو د دې معبودانو ته بد مو وای ورنذي بس تاسو معبود ته سوي بد وای كذلك زينا لكل امه عملهم دارنګ خیرته کړی دي مونږه دار امت لپاره عمل د دی هر امت لپاره داغي هغه داغي هغه ګناهونه قبایح دا وتسدي خیرته شي خیال کړه دا قبایح ته خیرته شي وللناس هغه شاعر وای کنه وللناس فيما يعشقون مذاهب فوشک ثم الى ربهم مرجعهم بیا رب خپلتا واپس د دیدا پينبهم خبر بکی دی لرا بما كانوا يعملون پانجام دا اعمال چې دی کولو واقسموا بالله جهاد ايمانهم قسمون وکړو دی په الله تعالی باندې په مضبوط قسمون سره چا دی مشرکان لئن جاءتهم آیه کچره راشدی ته معجزه یرا کومه معجزه چې مونږه غواړو کدا مونږ تراله لا يؤمنون بها مونږ به ایمان راوړو په دغه آیات باندې په دغه معجزې باندې خیال کړه لکه دی به ویل چې کچره دا دی پیغمبر مونږ ته معجزه د ور راوړله نو مونږ به ایمان راوړو کله به وی که صفانه چې سرو در غر جوړ کو نو مونږ به ایمان راوړو قول ورته وای حبیبا انما الایات بشک دا معجزات چي دي عند الله دا په اختیار دا الله کې دي معجزه دا د نبی په اختیار کې نه ده لکه څنګه چې کرامت دا د ولی په اختیار کې کرامت د ولی په اختیار مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله عليه یو مرید ولا راغله او میاشو سره تیر کړل واپس ته بیعت ونک مولانا سے ورته یاله کې تسل راغله وي ویسه بیعت لا راغله او مچستانه بلاسته وکم خو ما پتا کې سکرامت ازبرګي ونی لیدله یوې دا نه وګورئ چې د بونیر نه تلو پوښې وکنه یره وې دا غدا تک کرامت څه ته وای د خدای ساده ما په دې زمانہ کې په دې یو میاش کې کته بیل ماضی کړی دا وینا دروغ مې ولي نه غیبت مې کړي نه بل څه ګناه مې کړي وینا وې د ساده زویا نور ته کرامات څه ته وای دا کرامت دی کنه چې کبیره مې نه دا کړي پوښې به کنه خلاف سنت کار مې نه دا کړي ته نور کرامت څه ته وای پوښې به کنه دمون د بونیر پښتانه او چې د په هوا والو دي کنه دا بس برګش خیال کرا لکه آیا په دې دریاب کې دغه څو ورتیر شونه دا بس برګي پوښې به کنه نه دیا دغه برګي په انتظار کې پوښې به کنه دغه برګي خو یې نه ندیز برګي د چانه مې پوښې به کنه او نو مولانا تانوي رحمت الله عليه هغه وی رابعه بصريه هغه دغه د دریاب د دجلې غاړې ته راغلی و او دالته کې حسن بصري رحمت الله علیه موجود حسن بصري رحمت الله علیه په وګو باندې مصلی خو د پاسه په ناست هغه ورته وی دام څه کمال دی چې دا تاخ کارا کړی دی پوښې به کنه دا خو به تر زبرګي دی نو بیا دا میانم زبرګان دي پوښې درانه میان دي په دې وګو کې څه کوي ګرځي ودا خو لا مچانم زبرګان دي په هوا کې الوزي که په هوا کې الوتل سزبرګي وي بیا خو مچانم په هوا کې الوزي ودا تزبرګي نشي ویلې چا وته وی رابعي بصريه پوښې به کنه
دا کامله ولیه وه. ده ورته وی ما سره نکاح وکړه. چا ورته وی؟ حسن مصري رحمت الله علیه پوه شوې که نه. هغې ورته وی نکاح به د سره وم خو ماله د څلورو خبرو جواب راکړه پوه شوې که نه. چې په قبر کې به زه جواب ورکړی شم که نه، په پل د سویرات باندې به تېره شم که نه، تله د میزان به مې درنه شي که نه، په قبر کې رانه تپوسونه کېږي چې من ربک ما دینک من نبیک، جوابونه به ورکړی شم که نه. هغه وی ما ته خو د یوې هم پته نشته دی. وی مړه نو ته څه د یو خبرې پته درته نشته دی، بیا هم په زړه کې مستي راځي، د ښځو خوبونه یې نه پوه شوې که نه. خیال کې راغله شاباس. اوس چې طالبانو څو پورې خوبونه تصدیق ته نه یې رسولي که نه، نه یې پرېږدي پوه شوې که نه. په ماشوموالي کې ودونه وکړي بیا جړ پیاړ شي، په سبق بیا هم نه پوهېږي پوه شوې که نه. او بیا چېرته ځي یا نوکرۍ له ځي یا ملیشیا ته ځي، علم ته نه په ځای پاتې شي. ولې هلکه په ماشوموالي کې ولې دا چلونه کوي؟ خیال کې راغله که نه. دوی وایي چې موږ بوډاګان شو، که د ډېر عمر تېر شو، اوس بچي به کله راوړو پوه شوې که نه. ولکه ته په خپله بچی نو نور بچي څه کوې چې خوبونه یې نه پوه شوې که نه. ورپسې شي او نو مطلب دا دی ګوره ما په خپله دا اراده کړې وه چې 150 کالو ته زما عمر نه یې رسېدلی که نه، واده به نه کوم. خیال کې راغله. بیا ډېر سخت مجبوره شوم د والد د طرف نه او د رور د طرف نه غالبا پیدایش زما چې کوم دی نو 40 او واده مې وکړو په 67 کې 66 67 100 کال شو 27 د 27 پورې به صبر کوئ ښه پوه شوې که نه. د 20 کال پورې به صبر کوئ بیا هم خپله خوښه تاسو پرې ورسېدلی. نو الله جل شانو فرمایي واقسموا بالله، دې قسمونه وکړو په الله تعالی باندې، جهاد ایمانې په مضبوطو قسمونو خپلو سره لئن جاءتهم آیة که راشي دې ته معجزه لیؤمنن بیا خامخا به دې ایمان راوړي په هغې باندې. قل ته ورته ووایه ای حبیبه انما الآیات بېشک معجزات چې دي عند الله دا په نزد الله تعالی دي، دا د بنده په اختیار کې نه دي. نه د پیغمبر په اختیار کې معجزه نشته، د ولی په اختیار کې کرامات نشته دي پوه شوې که نه. شاباس. او وما یشرکم څه شي خبر کړی تاسو لره ان اذا جاءت دا معجزات هر کله چې راشي لا یؤمنون دوی به ایمان نه راوړي. اگر کدی ته معجزې پیش بیا هم ایمان نه راوړي. ونقلب افئدتهم مونږ بدلو زړونه د دوی و ابصارهم سترګې د دوی اورې که څه طرف ته یې بدلو؟ شرک ته کفر ته. کما لم یؤمنو به لکه څنګه چې دی ایمان نه دی راوړی په دې قرآن پاک سره اول مرتن په اول ځل څنګه چې اول ځل دی ته اعلان وشو چې ایها الناس قولوا لا اله الا الله، څنګه چې په اول ځل ایمان نه دی راوړی دغه شانته دي دا زړونه مونږ شرک طرف ته اړو. څه ته اړو؟ شرک او کفر طرف ته اړو. د دې نظرونه هغه هم د حق نه اړو څه ته باطل. ونظرهم پریږدو مونږ دوی لره په طغیانهم په سرکشۍ خپله کې یعمهون چې دوی به سرګردانه وي. ولو اننا نزلنا الیهم الملائکة که چېرته مونږ نازل کو په دې باندې فرشتې. خیال کې راغله